ماشوم راشه ځیشان راشه شابه پلار ته ورته غاړه زه پلار ته معافي دې وغواړه شابه ما فکر کاکا صحیح ده صحیح ده ستا بچی دی واو بالکل او پیمانه دی پرې واو بالکل ما معاف کړی دی الله د رضا دپاره او مطلب دی لکه بیا به داسې کار نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو پرون یوه ویډیو چې دی د زمونږ په چینل باندې په هغې کې یو ماشوم چې د کوره بېدرکه شوی و د 12-14 ورځو راسې د کور نه لاپته و. په هغه کور کې درد و غم و ژړا و خفګان و پریشاني وه ځکه چې د یو مور د زړه ټکور د یو پلار د سترګو تور د یو خور د زړه قرار چې په نوم ذیشان یادېږي د کوره لاپته شوی په کور کې ډېر زیات ټینشن و خفګان و موږ چې ریکارډینګ کوو الله موږ هم ډېر خراب کړي. بیا چې رالو هغې ته موږ ایډیټینګ ته کېناستو بیا هغه موږ اپلوډ کړه چې کومو کتونکو تاسو وکتو نو یقیني چې ډېرو ملګرو پکې موږ سره رابطې هم کړې ډېر زیات خفګان په تاسو هم تېر شو. بهرحال دغه ذیشان په 24 غنټو کې دننه زه به وایم 24 هم نه بلکې 4-5 غنټې کې دننه دغه کور ته راورسېد. دغه دی ولاړ دی خپل والد صاحب سره خپلې مور ته میلاو شوی دی. نو اول خو د دې والد صاحب ته زه مبارکي ورکوم چې ستاسو بچنګې تاسو ته میلاو شو نو ډېره مبارک ستاسو مبارک شي. خوشحاله شي کاکاجي. ذیشان چېرته و چېرته نه رالی سوی چې 12-14 ورځې مې چېرته تېرې کړې؟ نو دی خو چې زه دلته کې تغبې کې وم او دلته به ګرځېدم راګرځېدم دغه پارک ته به راتلم او داسې به قبرستان ته تلم او داسې او دې پټو مټو کې ګرځېدم که نه او دلته کې وم او نور څه غوونه کوي که نه. نو دا خو چې کم دی پرون چې تاسو دغه وکړو هغې نه بعد خو بیا مونږ چې کم دی نو لکه دغه شو مونږ یاره مطلب دی خپله دغه وکړه اوس په الله پاک رحم وکړي مطلب دی چې لکه ځینې دا پته نه کېږي چې دوا د چا قبلېږي که نه او نو په ټایم کې چې کم دی نو داسې بوډۍ ښځې رالې چې هغه په کوم ټایم نه شوې ګرځېدې او دواګانې وکړلې د ده دپاره نو مطلب دی چې لکه دی بیا غالبا زما د واره دی دا یو او ده چې کم دی نو ماسخوتن د منځونو وروستو 9 بجې چې کم ده نو دی وایي چې لکه زه لاړم ښکته د ګلیکسي هوټل طرف ته نو هلته کې د باندې زما شک راغی نو بس بیا د باندې ګاډي یو روشنایي راغله نو دی ما ولیده بس بیا زه لاړم زه د سره میلو شوم که نه نو دی بیا ما ته ټلیفون وکړو چرنګ یې وکړو نو بس مونږ ډېر خوشحاله شو ولې چې مونږ لکه په دې 12-14 ورځو کې داسې په مینه نه چای نه روټۍ د ورځې به م نار ګرځېدو او هېڅ په مړه ته نه کېدل او چې لکه دغه اطلاع میلو شوه مونږ هغه روټۍ هم ډېره په شوق باندې خوړلې ده او مونږ بیا چې مدد دی راغی او خوشحالي مشالي وشوله نو بیا د هغې نه بعد مونږ هغه آرام هم په سکون باندې وکړو لکه خپل دغه راته میلو شو ماته لکه مونږ ډېر شکرګزار یو. او تاسو مور څه حال دی جی مور خو پرون جړل ځان یې وجو په جړا باندې بل بیماره ده د پالج هغې څه پوزیشن هغه خو اوس الحمدلله لکه ډېره خوشحاله ده او لکه ډېر د خوشحالۍ دغه دی پې که نه او د ټولو ماشومان هم وایي چې دا خو لکه په موږ باندې نن سمه د اختر ورځ ده چې لکه دی میلاو شو که نه صحیح او نو دا ستاسو په تعاون سره او مطلب دا دی کم چې مطلب دا دی پولیس والا شو ریسپیګان شو دی په تعاون سره لکه الحمدلله لکه موږ له دا ماشوم الله پاک کاکا دا څو ورځې رباندې ډېره سخته تېره شوه نن د تړه ته سکون شته مطلب بېغمه به بېغمه یم هېڅ پروا مې هم نشته دی او هېڅ پروا مې هم نشته اوس بلکل په سکون کې یم که نه اب به مې په بالغ سر ولګوو एकदम به کړچ نارې کړې چې یاره دی به کم ځای کې ډوډۍ به یې خوړلې نه به یي چای بسکري نه به یي یاره پټو کې پروت دی یاره چا وجلی دی یاره چا تختولی دی لکه بیل دغه مطلب دی لکه راتلل مزغوله که نه او اوس الحمدلله لکه اوس دغه د مزغو نه ووتله. ګرانو کتونکو کاکاجي پرون یو خبره وکړه چې یو زنانه چې کومه د خلک ولځي دا زنانه دغه خلکو نه هم ځان وساتئ د پروګرام په توسط تاسو به لږ بیدار هم شي چې یو زنانه له دوی کور والتلې وه هغې ورته ویل چې دا ماشوم لیونی شوی دی او د مردان نه بار دی په سړکونو منډې تړلی وي نو دا په دوی باندې به هغه ټیم کې څه تېر شوي د دغه خلکو نه هم ځان وساتئ د پیسو دپاره یا چې هر څه لالي چې په هغې دپاره ستاسو زموږ عقیدې تباه کوي ځکه د دې پته خو زموږ پیغمبر علیه السلام ته هم نه لګېده ځکه چې هغه ته به وحی راتلي هغه ته هم دا پته نه لګېده چې دا دوی چې کومې قصې کې دا اوسني خلک دغه خلکو نه ځان وساتئ د پیسو دپاره راوتي زموږ او ستاسو د عقیدې د اسلام دشمنان دي. بل دغه ماشوم راشه ذیشان راشه شابه پلار ته ورته غاړه زه پلار ته معافي دې وغواړه شابه ستا د لاسه دا پلار ډېر دردېدلی دی ما فکر کاکا صحیح ده صحیح ده ستا بچی دی واو بالکل او پیمانه دی پرې واو بالکل ما معاف کړی دی الله د رضا دپاره
او مطلب یې لکه بیا به داسې کار نه کوي ان شاء الله. زیشان بیا داسې قدم وانخلي ښه صحیح ده. صحیح مور دې جړل درونو دې جړل هغه کشرانو خويندو دې جړل صحیح خبرې ته دغه خو احساس ته ها وې سبا احساس ته چا د وښکو کې چا چې په ژوند چرته جړلې نه وي دغه بچیان چې د مور او پلار نه باغیان شي په معمولی خبره د کور نه وځي. نن سبا په پښتونخوا کې دا خبره هم شوې چې کور کې ماشوم چیړو کې به د کور وځي لا تعداد داسې سټوریانې مونږ کور کړی تاسو کتلی نو په منځ کې هیڅ خبره نه معمولی تو مې په ماشوم د کور وځي په مور او پلار چې ستیریږي دا غوي دغه وښکو احساس بده ته یقینا چې نه اوس به کوي لکه چې دولس دیار لس ورځې ټکرې والي د مور او پلار دغه کې نه جدا پته نه چې روټي به کړی نه به کړی ناري به تیر شي شپه به چرته کړی دغه مختصر خبره زیشان سم کوم زیشان د شپې ورځې بری په بازار کې تیرولې ها بازار کې به ګرځیدم چې روټي به ملاوي دا ها چا بدر کوله هلته کسانو بچاوي سره مې چې روټه کوله نو سکون کې وی کور کې چې څنګه چې روټي به کوله دغه شان به کوله کنه نه نو مسکون خپاوي کور کې ها خپاوم نو ولې نه راتلی کور ته یریدم بس لار نه یریدي ها تاسو د سیکل باندې ماشوم چې ته خو کړو نو هغه د وجنبه به ګاګر شي چیرې مسله به نو هغه مسله د پلار کړی و چې کوم ماشوم ته خو کړو هغه کور والم راغلی چیرې تاسو د ماشوم د پیدا شي زمونږ ماشوم به الله خکې نو هغه مسلې شي چې کلم داسې مسله شي مشرانو سکینه خیر دی خدا سي قدم ماخلی چې پاغي ستا مور او پلار تا ته خو بسنه وي خو چې هغه خپش دا غوي زله کم درد خفګان ورسي نو خو الله یې نه کنه چې به خدای مکسار لیدا مور او پلار نه نو ته به ازاری بچي یادېږي تا بس خلک کلی کې لاس چې دا غزي شان دي چې د مور او پلار نازاری پاتې شي نو هزار مګټه مور او پلار د ژوندۍ دوی ډیر خدمت وکړه دا کپلر حواله چې کله د پلار د کار نه راشي د خولي پیوږي صحیح ده صحیح ټیک ده صحیح دی ګرانو کتونکو زمونږ په پښتونخوا کې چې کوم ماشومان لا پتري موږ کوشش کوو په سکرین نمبر ښکاري زموږ سره رابطه وکړئ تاسو د عربه دغه ماشومانو لپاره موږ تاسو سره ضرور مرسته کوم دغه ماشوم را پیدا شو پرون درد او خفګان او جړاو او پریاد په دغه کور کې دغه ماشومان وسلګي مان نه یریږي چې کوم د خويندې نن خوشحالي ده په دغه کور باندې اختر دی به اختر په اختر نن 14 اگست د پاکستان د ازادۍ ورځ ده نو په ټوله پښتونخوا کې به په ټوله نړۍ کې دغه جشن ازادي مناويږي په دغه کور کې هم جشن ازادي 14 اگست به سم خوشحالي به ځکه چې یو بچي مور ته ملاو شو یو خور ته خپل رور ملاو شو یو پلار ته خپل د ټوکړه ملاو شو یو مور ته دغه د قرار ملاو شو دا تر د سوات نغلي دوی سړي منډه تر لیوالي دغه ماشوم په اخله د دې په تلاش کې مختصر خبره کوم څنګه روغ خیر جی الحمدلله ماشوم چې پیدا شو نو څه احساس یاره ډیر خوشاله او زیات او جی دا سور زیر باندې سر سمي ګرځي افغان کې او نو د شپې د ورځې په ګرځي او د شپې 3 بجې تل سار بانګ سره تلی او جی خوشحالي ده اوس خوشحالي ده الحمدلله ډیر سکون کې چراغله جی امیر صاحب ولاله دی په ډېری منډه تر لیوالي اخري چې ویډیو دیو کته نو دا مرګ ډیر کوشش وکړو اخري دا چې پیدا کو دا چرته مخله درلرو دا موږ لجی ګلیکسي هوټل سره مخې لراغه پنچری دکان کې ولاړو ټیر ځای کتل او په باندې لیټو لګید نو بس چې لیټ په لګید اسه الله پاک ماته مخامخ خودرو نو بس چې زورلم نو بس ما تلاستاو کو ځان ته میرا واړو نو د زما د لاس کلا کونیو او بس هوټل ته لاړو ولته ناستو بیا خبره مې بوله موکړه نو دته بیا وی چې تما سره زی وی چې زما لکیږي خو زه کوره پورې زم خو بیا باندې ما کې را واپس شم یریږم مې راځي سم نشته کته لغی ډب در کو زه استاد موارم استاد مواري زاخلم ان شاء الله ته باغی غږ نه کوي صحیح ها بس ان شاء الله ډیر خوشاله درې سالور غنټه خو ما داسې خوشحالي وځي لکه بس جړام را لو لکه دی خو د مور دسترګو د بار دې ملو شنو بس باغې باندې لکه زه ډیر خوشاله شوم کنه اګرانو کتونکو یو خبره کوم به پروګرام ختم نن د دې پلار د دسترګو نه د مخ د چهرې نه ماته دغه خوشحالي اندازه لګي چې غمجنه خوشحالي د پړ کې غم هم دی غم په دی چې بچي د کور نه لري د سوار لسورز بار تیر کړي نو په مور خفګانو په کور ټول ټینشن نو هغه په هغه چې بچي ورکو خوشحالي په دې چې بچي پیدا شو مور ته خپل در باندې واپس ودرېدو او وای چې د مور او پلار تابعدار مطابق فرمان به او ما ورته چې د پلار اوخ کې پاکي کپه دغه صادر چې پلار د ستړي د کار نه راشي دغه دغه اوخ کو قدر وکا اوخ کې پاکي کا هغه چې تا د پار کمی سختي تیری کړی دي تیس سوار لس کال عمر تر ورسولې هغه باران ته نه کتلی جړې ته به نه کتلی ګرمۍ ته به نه کتلی استاد پار به دیاړي مزدوري کړی چې تا نه سړی جوړ شي نن استاد لاس مور او پلار دولس دیار لس ورځې په کوم عذاب کې تیر شو دا غي احساس صرف ستا مور او پلار او ستا کور ته نو الله دې چې ته نیکمل جوړ شي چې کوم بچیان د زیشان په شان غلطي وکړي د مور او پلار لاپروايي وکړي د کور نه داسې وځي نو هغه بچیانو ته مې دغه میسج دی چې کله تاسو دغه مور او پلار لاړ شي تاسو به ازاري په نوم یادېږي چې زیشان ازاري د پلان کې ازاري د ډنګري ازاري ټول عمر په زلالت پر رسوایی او په شرم کې تیریږي نو زیشان نه عبرت واخلي چې نن پیمانه ده بسترګو کې وخت کې مراله دغه د پاره چې مور او پلار می ازار کړي نو زیشان په شان جوړ نشي داسې بچي جوړ شي چې مور او پلار د مرګ نه پسم خلک په خوټو کې یادې چې دا غي بچي دا د پلان کې بچي دا د ډنګري بچي نو زیشان په شان ما جوړيږي دغه ټکی سره اجازه غواړم چې چرته خاطر بعد بریالي سي د الله پامان